وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول يرحمه الله في طعن الأسانيد قول مختلف مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشاعر المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم. دې نه غرض د امام مسلم رحمه الله شروع د پرد کې په قول د قائل کې قول د قائل دارت کوي. امام مسلم رحمه الله وی دا قول چې چا کړي چې دراوی او د مرویان هو په مابین کې با ثبوت د لقاء ثبوت د سماع فی الجمله وی ودا قول دا سده دا مخترع ده، دا نوې قول نه د دې تبدیدی نمخ کې چا سبقت نه لګړي او دې لپاره د دې حمایتي هم دانشته د اهل علم. ذکر د اهل علم د متأخرین او همدارنګه د متقدمین ټول علماو هغه په دی باندې متفق دي چې هر هغه راوی چې ثقوي او روایت د ثقه نه کوي او امکان د لقاء او د سماع په مابین د راوی مرویان هو کې وی داسې چې د راوی مرویان هو دواړه په یو زمانه کې وی او داسې اطلاع خبرم نیو راغله چې راوی د مرویان هو سره ملاقات نه ده شوی، بلکې دا قول دا حجت ده، روایت ثابت ده او دا دلیل او حجت کې دی شي جمهور متقدمین او متأخرین ټولو په دې خبره باندې اتفاق دي. نو دلته امام بخاری رحمه الله علی بن مدنی هغه ثبوت د لقاء او ثبوت د سماع هغه شرط کې چراوی مرویان هو په مابین کې دا یو روایت کې ولې نیوی فل جمله ولې نیوی دلته ثبوت د لقاء او ثبوت د سماع داوی. او امام مسلم رحمه الله او اینا چې امکان د لقاء امکان د سماوي هم دغه کفایت ده. دا اختلاف چې راغلی دا د علی بن مدینی امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله ترمنځ خود دینه ما سوا چې څومره علما دي څومره محدثین دي نو اغا صد امام بخاری رحمه الله علی بن مدینی سره مرګري شي وي او صد امام مسلم رحمه الله سره مرګري شي وي. حافظ ابن حجر رحمه الله، قاضی عیاض، امام نووی دی ترجیح ورکی مسلک د امام بخاری رحمه الله دی امام بخاری رحمه الله مسلک هغه ته ترجیح دا ورکی او ابن حجر رحمه الله هغه داوی چې حدیث معنعن مطلقاً منقطع منل چې دا بالکل حدیث معنعن یو دا منقطع دی او یاد اده چې اتصال د پاره طول صحبت شرط کول چې یار اتوي چې دراوی مرویان هو په مابین کې طول د صحبت وی او هغه داوی چې دا تشدد دی دا صحوا. نو ابن حجر رحمه الله گویا کې د دې دواړو قولونو په مابین کې گویا کې محاکمه کړي. هغه وایي چې حدیث معنعن مطلقاً منقطع منل یاد اده چې دراوی مرویان هو په مابین کې طول د صحبت شرط کول دا تشدد دی او داري چې محض معاصرت او امدارنګا امکان اللقاء باندې اکتفا کول دا تساهل او چشم پوشی دا تساهل نه دا چشم پوشی. نو امام ابن حجر رحمه الله وی لہذا د اتصال د سند د پاره چې سند متصل وي
لقاء سماع فی الجمله دا شرط دا چې فی الجمله اتصال وی او لقاء فی الجمله وی په مابین راوی او مروی عنه. د دې برخلاف تاج الدین سبکی رحمه الله، علامه فروخی، جمال الدین عمری، علامه عثمانی، جمهور محدثین، فقها اصولین اغه ترجیح ورکی مسلک د امام مسلم رحمه الله ته. د امام بخاری رحمه الله نه ابن حجر رحمه الله نو اغه دفاع کړی دا، اغه لګیږي د امام بخاری رحمه الله لطرف نه دفاع کړی دا. اغه وای چې دلته انقطاع راضی بعد ثبوت اللقاء، یعنی دا معنا ک نفس معاصرت ترا واخلی نو دی کی احتمال د انقطاع دا ډیر قوی دی او ډیر مضبوط. نو هغه وای بعد ثبوت اللقاء چې دراوی مرویان هو په مابین کې ملاقات وشي، راوی مرویان هو په مابین کې سماع وشي، نو دلته انقطاع باقی نه پاتې کی. انقطاع بعد ثبوت اللقاء نشته. چراوی مرویان هو په مابین کې لقاء راغلا، ثبوت سماع راغلا، به انقطاع دا نشته. ولیکن محض معاصرت په وخت کې د امکان اللقاء په وخت کې امکان د انقطاع دا ډیر قوي او ډیر ضعیف دی. خو بعد اللقاء بعد السماع فی الجمله الت امکان د لقاء دا انقطاع راوهلا، دا احتمال دا ضعیف کیږي، دا کمزوري کیږي. ابن حجر رحمه الله دا وی مگر ورسته د لقاء نه چې لقاء رشي نو په جمله چراوی مرویان هو په مابین کې ثبوت د سماع وي، ثبوت د لقاء وی، دینه بعد احتمال د انقطاع دا ضعیف دی او دا ډیر کمزور دی. او د اتصال د سند د پارا غلبۃ الظن نو امدی سره حاصلېږي، او غلبۃ الظن په دې سره حاصلېږي چې دراوی مرویان هو په مابین کې هغه ثبوت د لقاء ثبوت د سماع هغه وی، نو اتصال د سند د پارا غلبۃ الظن کافی دی، غلبۃ الظن په دې باندې حاصلېږي. نو لہذا دراوی مرویان هو په مابین کې ثبوت د سماع ثبوت د لقاء دا شرط. امام مسلم رحمه الله هغه داوی داغه طرف نه علامه عثمانی جواب کړی، دا ابن حجر رحمه الله وی. علامه عثمانی د ابن امام مسلم رحمه الله له طرف نه نو هغه نه جواب کړی دی. هغه وی چې عدم صحت د انقطاع بعد امکان اللقاء، چې امکان د لقاء وی بیا نه منم چې دلته انقطاع دا بیان دی، یعنی په معاصرت باندې په امکان اللقاء امکان السماع باندې دلته هم انقطاع دا ختميږي، احتمال انقطاع نه راځي، انقطاع وتر دا ختمي. ذکر چې راوی ثقه وي او دا راوی استعمال د داسې صيغه وکي چې هغه دلالت کوي په اتصال باندې، غالبا راویم ثقه ده او داسې صيغه استعمال کړه چې هغه دلالت کوي په اتصال باندې، غالبا دا دلالت کوي په غلبه د ظن د حدیث، اتصال د حدیث باندې چې د حدیث دا متصل دی. او په دې باب کې غلبه الظن او حسن ظن دا معتبر دی، دی لري اعتبار. نو غلبه الظن او حسن ظن په دې باندې حاصلي. لیکن د امام بخاری رحم الله طرفنا امام نووي رحم الله غي دفاع کړي، هغه دا وایي چې غلبه حصول د غلبه الظن بعد ثبوت اللقاء، هغه وایي چې غلبه الظن بعد ثبوت اللقاء راځي. چراوی مرویانو په مابین کې ثبوت د لقاء سما ثابت شي، غلبه الظن راځي. او که ثبوت د سما لقاء نه وي دلته غلبه الظن دا راځي نه، محض امکان اللقاء باندې او محض معاصرت باندې غلبه الظن نشته ده.
لیکن غلبۃ الظن کې حاصلېږي اگر ازي په ثبوت د لقاء سماع باندې ولو کان مره واحده اگر که یو ذلی په دې باندې غلبۃ الظن د حاصلېږي غلبۃ الظن په ملاقات حاصلېږي چې دراوی مرویانو په مابین کې ملاقات وي ثبوت د سماع وي ثبوت د لقاء داوی که ثبوت د سماع ثبوت د لقاء نوي نو په دې باندې غلبۃ الظن دا نه حاصلېږي امام مسلم رحمه الله طرف هغه طرف نه بيدا جواب دی چې حصول د غلبۃ الظن بعد امکان اللقاء مشته یعنی نفس دا په نفس معاصرت باندې په امکان اللقاء باندې بغیر د ثبوت سمعنا نو بیا غلبۃ الظن دا حاصلې لکه دا امکان اللقاء باندې او په دې باندې غلبۃ الظن امکان السماع باندې غلبۃ الظن دا حاصلېږي لردا پنځ جمهور اهل علم باندې لهذا حدیث معنعن په امکان اللقاء باندې په امکان السماع باندې التحكم مکاف اتصال د سند باندې چې سند متصل دی او حدیث دا متصل دی او غلبۃ الظن په امکان اللقاء او په امکان السماع باندې هم دا حاصلېږي امام مسلم رحمه الله اغه قول ته علماء ترجیح دا ور کړي او امام مسلم رحم الله دلته په خپل کتاب په دې خپل مدعا باندې دلائل ذکر کړي یو دلیل هغه اجماع ده امام مسلم رحمه الله ډېر په پوره ذمہواری باندې امام مسلم ډیر په واضح چیلنج باندې د مخکینی ورستنی علماو هغه اجماع ذکر کړي چې د دې علماو په دې اجماع ذکر کړي او هغه علما چې متقدمین متأخرین علما دي لکه د ایوب سختیانی د ابن عون د امام مالک رحمه الله غو اشخاص اجماع په دې باندې نقل کړي دا چې دلتا نو غلب امکان اللقاء باندې او امکان السماع باندې دلته حکم کول شي په اتصال السند باندې ټول په دې باندې جماع ده او هغه نه بعد توس په کې دا څه روباسي چې ثبوت د لقاء او ثبوت د سماع دا د اجماع د علماو د دین خلاف خبره دا شرط کم دی نه روباسي امام مسلم رحمه الله هغه دا وایي چې دلتا دا قول چې ثبوت د لقاء ثبوت السماع وي دا قول مستحدث دا ایجاد شوی قول دا بدعت شنیعه ده د علماو متقدمین نه د متأخرین نه دا ثابت نه ده د جمهور په دې خبره باندې تایید نشته د جمهور علماو په دې خبره باندې حمایت نشته ده متقدمین متأخرین علما ټول په دې فیصله ده چې په مابین د راوی او د مرویان هو په مابین کې امکان اللقاء امکان السماع وی بس امدقل لپاره د اتصال د سند لپاره کافی دی او د دینه با چې تب پیدا شرطونه دي چې ثبوت وي نو ما تراوړ دلیل له امام مسلم وایي ک دلیل شرعي لري دلیل نقلی لري ډیره خبره ده پیش کا او که دلیل نقلی شرعي نه لري دلیل عقلی لري هغه راته پیش ستا په دې خبره باندې چې نفس معاصرت نه کافی کی ثبوت د سماع ثبوت د لقاء دی فی الجمله نه دلیل عقلی لري په دې باندې نه دلیل نقلی لري په دې دریم دلیل امام مسلم رحمه الله هغه دا وایي چې یو ذخیره د احادیث بساقط شکت دا شرط چې په مابین راوی او د مرویان هو په مابین کې ثبوت د سماع ثبوت د لقاوی یو لوی ذخیره د احادیث بساقط شي یو لوی ذخیره د احادیث نه محروم شي نو امام مسلم رحمه الله دا درې دلایل نو هغه دلته ذکر کړی او هاذا القول سرا دې کې شروع کې پر رد قول د چا باندې د قائل باندې د قائل چې کم قول دی نو هغه رد کوي وهذا القول او دغه قول يرحمك الله الله دې پتا باندې رحم
دا قول پس کې دی فی الطعن فی الاسانید چې دا قول فی الطعن فی الاسانید چې دا په بار د طعن کې دی په سندونو کې چې امکان د لقاء او امکان د سماع دا کافی کېږي نه چې ترسو ثبوت نوي او دا سند منقطع دی که ثبوت د لقاء ثبوت د سماع نوي امام مسلم وی قول مخترع دا قول دی چې نوې پیدا شوی دی مخترع د ځانه جوړ شوی دی مستحدث نوې پیدا شوی دا بدعت شنیعه دی دا بدعت دی ایجاد شوی قول دا جوړ شوی قول غیر مسبوق الیه صاحب الیه غیر مسبوق نه د مخ کې شوی صاحبه صاحب د دې قول الیه دیتا نو معنا دا ده چې الیه یا لام په اله په معنا د فی سر د فی سبقت نه دی کړي صاحب د دې قول نه فيه په دې قول کې دینه مخ کې چا دا قول سره ذکر کړي نه خبره ولا مساعد له او نشتره موافق او حمایتي له دی لرا د دې قول لرا موافق او حمایتي نشته من اهل العلم د اهل علم عليه په دې قول باندې چا حمایت من چا د خوان تایید دام نشتره نه تایید شته او نه حمایت وذالک دا دلیل درت او دا دلیل در ذکر کې حاصل دار امام مسلم چې اجماع منعقد ده قدیما وحادثا چې معاصرت امکان اللقاء دا کافی دی په قبولیت د چا کې د حدیث معنعن کې شراوی مدلس نه په دې باندې اجماع ده هغه نه باچ تب کې شرایط راوباسي د شرایط په کې د کم نه راوباسي د امام مسلم وا دا وذالک دا خبره ثابت ده ان القول شایع دا قول چې شایع متفق علیه دی په ما بین د اهل علم کې بالاخبار والروایات هغه قول چې شایع دی په چا باندې او متفق دی په الاخبار والروایات په احادیث کې او په روایتو کې قدیما وحدیثا د مخکینی او رسنی علماء هغه قول داده چې ان کل رجل هر سړی ثقتن چې قوي رواج روایت کې عن مثله په مثل د دیوانی حدیثا یو حدیث وجائز او جائز وی ممکن لکو لقاو او ممکن وی د پارا لقا د راوی د مروان هو سره وسماعو سماع منه د مروان هو نه لکونه ما وجد کو د راوی مروان هو نه جميعا طول کانوی فی عصر واحد او دا دواړه په یو زمانه کې وی راوی مروان هو دا په یو زمانه کې وی و ان لم تاتی فی خبر اگر کني ویراغله په خبر کې قط هرگز دا خبره انهما چې دا راوی مروان هو اجتماعا دا جمع شوی دی په مابین خپل کې راوی مروان هو سره ملاقات شوی دی ولا تشافها نمخا مخشوی دی به کلامن په خبره باندې نو فر روایت ثابتتن نو روایت هغه ثابت دی والحجت بها لازمه او حجت په دې باندې لازم دی دا حجت کې دی شي الا ان تكون مگر هغه وخت حجت نشي کېدل الا ان تكون مگر چې شي الا ان تكون نو دار حجت ثابت دی حجت دلیل په دې باندې لازم دی الا ان تكون هناك مگر چې وی په دغه کې دلالت بینه دلیل واضح او ښکارا قطعی او یقیني په دې باندې ان الراویہ چې دا راوی لم يلقى چې دی ملاقات نه کړي مند هغه چا سره روا عنه چې روایت کړي وي د چا نه د راوینا او لم يسمع یعنی اوریدلی منه د راوینا شیئا یو شی لرا نو نیوی اوریدلې نیوی مگر اقا صورت کې بدا حجت نیوی چې یو باین واضح قطعی دلیل موجود وي چې راوی د مروانو سره ملاقات نه ده شي راوی د مروانو نه سماع ثابته نه ده دغه دې کې بیا په د حدیث دا منقطع دی په دا حدیث ممنه فاما والامر مبهم فاما پاتشو دا صورت والامر مبهم او که خبره مبهمه وا د دې راوی او د مروان هو سره لقاء او سماع ممکن دا مراوی او د مروان هو په مابین کې امکان د سماع دا ممکن دا اوس احتمال لري چې سماع او لقاء دي شي وي
او احتمال لري چې سماع او لقاء دې نوي شي نو که خبره مبهمه وي نو بیم دا حجت ده که خبره مبهمه وي بیم دا قول حجت ده فاما پس پات شدا صورت والامر مبهم چې خبره مبهمه وي علی الامکان الذي دا محمول ده په هغه امکان باندې فسرنا چې ما تفسیر کو یعنی دا محمول ده په امکان اللقاء باندې فسرنا چې ما تفسیر وکړه هغه تفسیر مخکې وکړه هغه دار چې ممکن اللقاوی دراوی مرویان هو په مابین کې ثبوت د سماع او نوی او ثبوت د لقاء نوی امکان د لقاء امکان د سماع وینم دغه کافی دی فر روایت علی السماع ابدا روایت په سماع باندې ابدا همیشه حتا تكون الدلاله التي تر دې پوری چې دلالت هغه بیاننا چې ما بیان وکړه هغه بیان دا وکړه چې دراوی مرویان هو سره بالکل ملاقات د شی په دی باندې قطعی ثبوت دلیل وی نو فیقال نو ویل شي لمخترع هذا القول لفارد موجد دی قول لپاره چې اشتراط اللقاء د سماع شرط کوي مخترع دی قول لپاره الذي اغه قول وصفنا مقالته چې ما بیان داغي خبري وکاو او یا به ویل شي لزابه لپاره د اغه چا چې دفقون کوي عنه د دینا او لزابه اغه سوچ معاون وي عنه د دینا سوق دې سره معاون وي قد اعطيت في جمله قولك دې تبدا ویل شي قد اعطيت چتا حاصل کو في جمله قولك فټول خبر ساکدا چې ان خبر الواحد ثقته خبر د واحد او یو سړی چې هغه ثقوي هغه روایت نقل کوي د چانا عن الواحد ثقته د بل واحد نه چې هغه ثقوي حجه دا حجت ده او يلزم به العمل او لازم ده په دی باندې عمل خبر واحده چې هغه ثقوي او امدارنګه روایت نقل کوي داراوی خبر واحده ثقه د واحد ثقه نه دا حجت ده يلزم لازم ده به په دی باندې العمل عمل په لازم ده ثم ادخلت فيه شرط بعده به تبکه داخله شرط ورستا فقلت او توي حتى يعلم فتولغي انهما چې دراوی مرویان هو قد کانا راوی مرویان التقيا راوی مرویان هو مرتن يوزل مخامخشي فصاعدا يا زياد وسمع يورد منه دين شيئا يوشي نو يوشي اوردلې دا شرط پکې ورسته تک دي او مخکې دا شرط نه او د علماونه دا خبره ثابته ده چې خبره واحده ثقه چې هغه د بل ثقه نه روایت نقل کی دا حجت ده يلزم به العمل دلته دا خبره چې وجوب د عمل په خبره واحد باندې چې خبره واحد ریشي د عمل په دی باندې واجب ده کنه پدې کې د محدثین او علماو هغه پدې کې اختلاف دي ځکه حدیث متواتر چې دومره عادت نقل کړي وي چې داغه امکان او تواتر په کې زبانی هغه محال وي او همدارنګه طرفین او وسط دواړه دومره کسان خبر ور کړي وي چې د هغه باندې د کذب ګمان کېدل نشي نو په دې باندې علم دا حاصلېږي دا اتفاقی خبره او به د عادت علما و د دې ضبط د عادت نه کړی او مخصوص عادت پورې چې دا سمروي بلکې دومره عادت وی چې آغا داغي اجتماع جمع کېدل په کې زبانی دا محال عدالت اسلام دا په کې شرط نه دی فاتشو خبر واحد او چې دې کې د متواتر شرایط هغه دانشت برابر خبردار چې خبر واحد وي او راوی پکې یو وي او یا ډیر وي د دې حکم څه شي د متواتر حکم فواجب العمل نه هغه واضح او ښکارا ده د خبر واحد حکم څه شي دنه په دې کې اختلاف دي جمهور علما صحابه تابعین من بعدهم اصولین فقها دا وایي چې خبر واحد ثقه چې یو ثقه روایت کړي وي دا حجت دی د حجج شرعیونه او عمل په باندې لازم دی او البته مفید د ځن دی مفید د علم نه علم نراولي البته ځن داراولي علم دا نراولي
او د وجوب د عمل په خبر واحد باندې دا موږ په شرع باندې پیژنو په عقل باندې نه پیژنو یو جماعت د مبتدعو د چاغې ته قدریه وي هغه ته رافضیه وي اهل ظواهر هغه دا وی چې دا موجب د عمل نه دی خبر واحد دا موجب د عمل دا نه عمل په باندې واجب نه دی او بیا چې عمل واجب نه دی نو بعد وی د عمل په نه دی واجب په دلیل عقلی باندې بعد وی عمل په نه دی واجب په دلیل شرعي باندې او بیا درې مډلوي چې عمل په باندې واجب دی په طریقې د دلیل عقلی باندې او جبید معتزله نه چې خبر واحد موجب د عمل نه دی مگر هغه صورت کې چې دوه نه روایت او یا داوی چې موجب د عمل نه دی مگر هغه صورت کې چې سلور نه روایت هغه داوی یو جماعت یو طائفه د علما وینا چې دا موجب د علم هم دی د عمل خو دې په اتفاق دی موجب د علم هم دی او بیا بعد وینا موجب د علم دی په ظاهر کې نه باطن کې لیکن محدثین علما اغه داوی چې خبر واحد عمل په لازم دی خو مفید د علم ظنی پیدا کوي علم قطعی یقینی دا نه پیدا کوي د جمهور علما او نما سوا چې څومره اقوال لاغلي د دې علما او دا ټول باطل دي او دا ټول مردود دي ځکه د اهل ظواهر خبره شدا نو هغه مردوده ده ځکه خبره واحده چې څومره راغله ده نو هغه باندې عمل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمل کړی دی خلفای راشدین من بعدهم عمل کړی دی د خلفاو نو رستا چې کوم علما راغلي سلفن و خلفن هغه امتثال د چا د خبره واحده هغه دا کړی دی نو همدارنګ په قضا کې په فتاوو کې نو دې ته رجوع کړی دا نو معلومی کې خبره واحد دا لازم العمل دی البته مفید د ظن دی مفید د علم قطعی دا نه دی نو د جمهور علماو نو د اغه دا مسلک او دا مذهب دی نو دا وای چې دلته خبره واحده نو دا یو قول امام شافعی رحمه الله دا د سره حجت نه دی و امام مالک رحمه الله جمهور علما احناف امام احمد رحمه الله اغه ټول دا وای چې خبره واحد دا حجت دی او حدیث مرسل دا هم حجت دی نو امدارنګا نو جمهور علما او دا قول دی او پات شو د فرق مبتدعو چې څوک په باندې موجب د عمل نه وي څوک موجب د عمل هغه په عقل باندې په شرع باندې څوک په شرع عمل نه وي دا ټول مذاهب دا مردود دي نو ځکه امام مسلم وایي چې دا خبر راغلی دا چې خبره واحده ثقه د واحد ثقه نه دا حجت دی عمل په باندې واجب دی يلزم به العمل نو عمل په باندې واجب دی اگر که مفید د علم نه دی د ځوان نه خدای د علماو نه خبر راغلی دا ثم دخلت فيه شرطا تب کې شرط داخله بعد ورسا فقلت توي حتا علماء تدې چې پته ولګي معلومه کړي شي انه ما دراوي مروانو قد کانا دې دوالو التقیا چې دې دوالو مخامخ شي مرتن یوزل فصاعدا یا یوزل نزیات وسمعا منه اوردنی راوی د مروانو نشین یوشلرا فهل تجد هذا الشرط الذي ايت من ذکر دا شرط اشترطه چې تا شرط خیر عن احد تدامین د کول شي د یو تننا من عن احد د یو تننا يلزم قوله چې هغه قول هغه لازم وي یعنی امام وي دا سه د یو امام قول پیش کول شي چې امام قول دی باره کې پیش کی چې دا اوه چې خبره واحده او دلته دراوی مروانو په مابین کې چې سماع نوي او دا شرط پکې دی ثبوت د لقاء نوي نو دا حدیث منقطع دی دا واجب العمل نه دی لپاره د امام قول پیش کول شي و الا او کني تا سره دلیل نقلی در سره نوي فهلم نو راولا دلیل عقلی راولا فهلم دلیل راولا دلیل علامه باغبانی زعمت چې تا کوم خبره کړی دا فان ادعا قول احد کدا دعوه کوي قول دیو تن د علماء او د سلفنا بما زعم بما فاغسکی چې ویل دي چې دا کوم خبره کوي دا دعوه لري قول دیو تن د علماء د سلفنا بما زعم
باغه چې دی ویل دي من ادخال شریدته د داخله ولود شرطنا فی تثبیت الخبر فثابت ولود حدیث کې نو طالب به نو مطالبه وکړي شي لدینا فین ادعا دا شرط دی جزاء کدا دعوا قول دیو تنکی نو طالب به مطالبه وشي چې کم امام ویل دي راوړ راته دلیل ولن تجده ولا غیره نو من دکی دا خپل دا سړی ولا غیره نما سوالدین الی ایجاده من دلو د دې خبره تسبیل لار نش پیدا کوله دیو امام قول پدې کې پیش کول نه شي و ان هو کدا شخص ادعا دعوه لري فيما زعم هغه چې دی ویل دي دلیلا دلیل عقلی يحتج به چې دلیل نیول شي پاغي باندې قیلا نو دې ته دی ویل شوی ان هو دا شد دا جزاء دا وما ذلك الدلیل دا دلیل څه شی دی رشد دلیل لا ته پیش کا کته چې دلیل شتا ک دلیل نقلی نشته دلیل عقلی وي پتا ته مرش دلیل لا ته پیش کا دلیل عقلی پیش راوړ دلیل عقلی راوړ يحتج به نو قیل دی تویل شي و ما ذلك الدلیل دا دلیل څه شه دی فإن قال کدا قائل وی افإن قال کدا دفکون کې عذاب وې د دینا قلته چې دلیل ما ویلی دلیل قلته چې هغه دلیل ما ویلی هغه د لانی وجدتو زچ امام من نکړي دي رواد احاديث قديما وحديثا يروي روایت کی احدهم يولدين عن الاخر دبلنا الحديث حديث لرا ولم يعاينه او دغه راوي مروان هو معینم نه وکړي ولا سمع منه ني اوریدلی وی شيئا یو شی لرا قط هرگز نو راوي مروانو روایت کوي او یو بل سره نه لیدلی وی نه ملاقات شوه نه س اوریدلی وی نو فلما رايتهم هر کله چې ما اورید دی لرا استجازوا عدوه جائزا او دی او المشمار دی لرا جائزه چراوی مروان هو روایت نقل کی ثبوت سماع لقا کنوی هم یا استجازوا دی عقیده جواز لري روایت حدیث بینهم قل ما بین کی فلما رايتهم ما دی لرا ولید استجازوا چې دی جائز غنی روایت حدیث په ما بینهم فخپل ما بین کې فخپل ما بین کې حدیث دا جائز غنی چراوی مروان هو په ما بین کې امکان اللقاء امکان سماعی نو دا حدیث دا روایت دا به حمل کول شي بچا باندې په اتصال باندې وهكذا على الارسال من غیر سماع وهكذا او امدارنګ على الارسال دا حمل کول شي په ارسال باندې من غیر سماع بغیر سماعنا چې دلته بغیر سماع دراوی مروان هو په مابین کې نیو راغله دا حمل کول شي بچا باندې په ارسال باندې چې دا روایت دا مرسل دی خو لیکن منغوی والمرسل من الروایات کته دا حمل کې په مرسل باندې نو مرسل د روایتونو فی اصل قولنا فاصل قول زمن کې وقول اهل العلم فقول اهل العلم کې چې اهل العلم بالاخبار دي ليس بحجه چې دا حجت نه ده دا مذهب د محدثین دی دا قول امام شافعی رحمه الله دی دا یو قول د فقهاو دی امام مالک احناف امام احمد اکثر فقهاوی چې حدیث مرسل دام قابل د حجت دی کته د حدیث په ارسال باندې حمل کې خو مرسل دی فی اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه دا حجت نه دی لیکن امام مالک احناف امام احمد اکثر فقهاوی چې دا قول حجت دی نو دا حجت دی دا دلیل کې دی شي نو دلته په حدیث مرسل کې چې حدیث راغلی وي او هغه حدیث هغه مرسل وي او روایت مرسل دي ته ویل کېږي چې تابعی نسبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دي احادیث دا صحابي ذکر دانه بعض اوقات کې دلته تبع تابعی نو هغه ولګي تابعی حذف کی نو او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعی ذکر نه کی دا روایت مرسل دی او یاد اولګي تابعی صحابي ذکر نه کی ډایرک نسبت نبی صلی الله علیه وسلم ته حدیث وکي
دې ته مرسل دا ویل کی مرسل په دې معنا باندې چې تابعی نسبت نبی صلی الله علیه وسلم ته وکي صحابي ذکر نکي نو پر مرسل په دغه معنا باندې په دې کې لس قولونه دي او لس مذاهب دي چې صحابي دا وایي چې قال تابعی دا وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قول دار چې دا حجت مطلقاً نه دی ځکه امکان لري چې ساقط د صحابي نه وي دا ساقط د غیر د صحابي نه صحابي نه غیر بل څه ساقط شي او دا اگر کا احتمال ضعیف دی نو لیکن صحابي اگر کا دا ثقت دی ځکه کې دې شي دا روایت نقل کړي دیو تابعین راغلي وي هغه تابعی ضعیف وي او دلته صحابي نه حذف شوی نو دا احتمال لري چې دا ساقط په مابین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې او د دې راوی کې دا غیر صحابي وي نو ځکه هغه دا وی چې دا سه مرسل حدیث دا حجت د سره قطعی دانه دویم قول دار چې مرسل دا حجت د قطعا یقینا ځکه چې دلته دا مرسل راوی ساقط کړي دي د وجه د کمال وثوق او اعتماد نه په دې روایت باندې چې هغه ډېر وثوق اعتماد کړي دي دا مرسل لګیدل دي نو ال تراوی د سره ذکر کړي نه د راوی ساقط کړي دي ځکه اعتماد ډېر زیات دی د وثوق اعتماد د وجه نه دریم قول داري چې مرسل د صحابي دا حجت دی او مرسل د غیر د صحابي نه دا حجت نه سلورم قول داري چې مرسل د قرون ثلاثه دا حجت دی او مرسل د قرون ثلاثه چې نوی دا حجت نه دی پنځم قول داري چې مرسل د سعید ابن مسیب دا حجت دی او مرسل د سعید ابن مسیب نه ما سوا د نور محدثین دا حجت دانه او شپږم قول داري کچې ته دا مرسل دا روایت کې د ثقه او دا عادل وی دا حجت دی که روایت د ثقه غیر ثقه دواړو نه کوي نو دا به حجت نه و دا مرسل سوچ ارسال کوي و دا روایت د ثقه نه کوي او د عدل نه کوي دا حجت دی د عادل راوی او کدا روایت د غیر ثقه نه ثقه او غیر ثقه دواړو نقل کوي نو دا حجت نه دی دا د احناف مسلک او مذهب دی او هم قول دار کچې ته په دې باب کې روایت مرسل وی فقط په دې باب کې روایت ول مرسل لاغلي نه مسند روایت شتا نه متصل شته دا حجت ده کته باب کې ټول روایت مرسل نه وی مسند روایت وی متصل روایت وی نو په دې صورت کې به دا حجت دان نه ده او اتم قول دار کله دې مرسل د پاره مؤید په نور روایت باندې کې دي د دې مرسل روایت د دې تایید شوی په نور روایت باندې نو به دا حجت ده او کله دې مرسل روایت تایید په نور روایت باندې نه شوی به دا حجت نه ده دا مذهب د امام شافعی رحمه الله او نه هم قول دار چې مرسل روایت دا حجت ده پچا کې په مندوباتو کې او واجباتو کې نه ده په مندوباتو کې حجت ده واجباتو کې دا حجت ده او لسم قول دار چې عیسی ابن ابان په نسبت باندې مرسل د مسند نه اولاده ځکه وجه د کمال وثوق نه واسطه حد پکړه ده د وجه د کمال اعتماد نه واسطه ذکر کینا او واسطه حد پکړه ده نو دا غي په مذهب باندې هغه داوي چې دا مرسل دا د مسند نم اعلی حجت ده ځکه دلته اعتماد شته پر وېد باندې وثوق شته پر وېد باندې او واسطه کې د سره ذکر شوی دانه لیکن مشهور د مذاهبونه د دې لس قولونو نه دوه قول دا مشهور هغه کې یو د احناف امام مالک سفیان ثوری امام اوزاعی جمهور فقها تابعین مشهور قول د امام احمد هغه دار کدا مرسل دا روایت د ثقه نقی د عادل نقی نو دا حجت ده که روایت د ثقه غیر ثقه نقی دا غیر حجت دا حجت نه ده دا د احناف مسلک او مذهب د احناف قول
دویم قول هغه د شوافیعو شوافی جمهور محدثین یو روایت د امام احمد رحمه الله هغه دا وایي کله مرسل روایت د دې مؤید موجود روایت نورونه تایید کېدل دا حجت ده او که تایید نه کېدل د نور روایتونو دا حجت ده نه غرض دا ده چې د جمهور التابعین په نسبت باندې نو دا حجت ده امام ابو داود رحمه الله هم مراسیل لري او په دې کتاب کې خپل اخر کې ذکر کړی دي په مراسیل باندې علماو حجت نیولې دي سفیان ثوری رحمه الله مرسل حدیث باندې دلیل نيسي امام مالک رحمه الله نيسي امام شافعی رحمه دلیل امام مالک رحمه الله دلیل نیول امام اوزاعی دلیل نیول تر دې حد پورې چې زمانه د امام شافعی رحمه الله رااله امام شافعی رحمه الله د مرسل حدیث کې هغه کې خبري شروع چېر مرسل حدیث دا قابل د حجت ده او کنه او علامه ابن جریر هغه داوي چې تابعین بأسرهم اجماع کړی دا ټول تابعین په دې باندې اجماع ده چې مرسل حدیث دا قابل د حجت ده دا قبول ده د تابعین نه د مرسل حدیث په منلو کې چانه انکار نه دراغله او نه یو تند چانه د ایمونه د دین انکار نه دراغله تر 200 کلونو پورې او دا سلسله جاری و د مرسل حدیث نه چا انکار نه کړي او چې مرسل حدیث دا حجت ده تابعین په وخت کې هم دا حجت هغه داو امام ابو داود مراسل ذکر کړی دي نو زمون احناف و مسلک مذهب د پاره یو مؤید داش چې مرسل مخکس علماء په باندې دلیل نیولې دي سفیان ثوری امام مالک امام اوزاعی امام شافعی زمانه را خبري شروع او ابن جریر وی چې تابعین په دې باندې ټول اجماع کړي چې مرسل دا حجت ده د دې نه چا انکار نه ده او دریم د حناف د پاره د دې موږ مرسل دا حجت ده صاحب د کشف بزدوی وی چې مرسل حدیث دا قابل د قبول ده دا هغه د صحابه او اتفاق او اجماع په دی باندې نقل کړي هغه نو ورسته زمانه د تابعینو کې د مرسل احادیث او رواجو تابعینو په زمانه کې د مرسل احادیث او رواجو حسن بصری د دینه ما سوا نور تابعین چې وو نو هغه په مرسل حدیث نیولا دلیل او دی په دی باندې رواجو چې مرسل حدیث دا قابل د قبول دی او مرسل حدیث دا به قبل ونه نو ځکه دا دوه قول کې مشهور دي خو د احناف مسلک او مذهب ته دا درې وجوه سره ترجیح حاضر ده چې مراسیل علماء فی ما مذام حجت نیولې دي ابن جریر اجماع د تابعین په نقل کړی دا صاحب د کشف بزدوی نو هغه په باندې دا نقل کړی دي چې مراسیل دا قابل د قبول دي د صحابه او اتفاق هغه په دې باندې نقل کړی دي زمونږ د احناف مسلک او مذهب هم دا دي چې مرسل حدیث دا قابل د حجت ده اگر کده امام شافعی مولا پنیر بانی دا قابل د حجت ده نه ځکه دا وای اول مرسل و مرسل د روایتنا فی اصل قولنا فاصل د قول د من کې او قول د اهل علم کې چې علی اهل علم بالاخبار دي له سبب حجت دا حجت نه ده ودا حجت نه ده دا مذهب د محدثین امام شافعی ده د نور جمهور علماء او مسلک مذهب دار چې دا حجت ده نو امام مسلم رحمه الله وی امام مسلم رحمه الله وی نو مخکې هغه شرط ذکر کړو ولا فلم هغه نو فلما نو دا ورته جزاء ذکر احتجتو لما وصفتو احتجتو لما وصفتو نو دا د هغه لپاره نو هغه جزاء شوا فرما رأيتهم هر کله چې ما ویل استجازو دا حدیث معنعن دا جائز غنل دي عقیده د جواز غنلار ود حدیث کوما بین خپل کې نو احتجت دا جزادا ز محتاج شما لما د هغه د پاره وصفتو شما بیان کو من العلت د چاره د علتنا ال البحث ز محتاج شما بحث کولتا عن سماع راوی د سماع د راوینا
چراوی روایت کوي کل خبرین د هر حدیث عن راویه دا خپل راوی نه چې د چا نه روایت کړی دی نو فاذا انا کل چزو حجمتو علی سماعه ما ته علم راغه په سماع د راوی باندې منه د مروان هونا لادنا شین ایو د ادنا شینا اگر که په یو حدیث کې وی نو ثبت عندي نو ثابتي کی زما په نسبانه به ذالکا په یو ځل سما سرا جميع ما يروى عنه ټول هغه چې روایت کړي شوی د چانه د راوی نه بعد ورستا چې یو ځل سما ثابت شوا زبدا ټول احادیث حمل کم بچابانه په سما باندې فإن عذب عني معرفة ذلك فإن عذب عني معرفة ذلك دا جواب ذکر کئی دلیل دا مستدل را دا وہ جواب ذکر کئی حاصل دادے امام مسلم رحمہ اللہ وی وجہ توقف ستا پنیزبان آغدارا چه موزینہ دا ارسال دا تا داوے چه ستا پنیزبان موزینہ دا ارسال دا چه دیکھ گمان دا ارسال لا دی او دا کون دا موزینہ دا ارسال دا پا لقا مرتن بانی دفکی گنا پا یو حدیث کی بلکہ دا باقی پاتې کیږي بلکہ هر حدیث چې معنعن وي نو خای چې دغه معین راوی د خپل شیخ نه اوریدل نه وي نو اسناد د عنعنین خالقیږي نه او په یو ځل باندې خو اکتفا دا کېدل نشي او موزینه د ارسال دا او موزینه د ارسال هغه په یو ځل باندې کېدل د فقېږي نه چې ارسال په دی باندې ختم شي چې یو حدیث کې راوی او مرویان هو په مابین هغه کې ثبوت د سماوي بلکې دا موزنه ځن دا باقی پاتې کیږي په هر حدیث معنعن کې دا باقی پاتې کیږي خای چې دلته دا شیخ روایت نقل کړی دا معین د خپل شیخ ندی اوریدل نه وی نو سند د حدیث د عنعنین خالقیږي نه نو ټول روایتو کې الته چې سما نیوی تی پر سال باندې حمل کې یو ذخیره د احادیث نه محروم شي دغه داوی نو فاذا انا هجمت على سماع فان عذب عني فان عذب کچې ته پټشي عني زمانہ نو کچې ته غایب شي پټشي چتانا فان عذب کچې ته لال شي خفي شي عني زمانہ معرفت ذالک معرفت سما او معرفت د چا د لقاء او قفت الخبر نظم موقوف کوم حدیث لرنی قبلو ما ولم يكن عندي او نبوي زما فنباني موضع حجه زياده دلیل د حدیث لامکان ارسال د وجد امکان د ارسال نه فيه په حدیث کې چې خبر موقوف کوما ځکه چې ثبوت د سماع لقاء فی الجمله نوي او زدا خبر حدیث موقوف کوما ذکر امکان لري دې کې د ارسال دا زما پنیز باندې ته حجت او دلیل نه ده ذکر امکان د ارسال لري نو دا وی فیقال نو فإن قال چې دا قائل دا خبرو کی دا قائل دا خبرو کی چې دا امکان د ارسال لري نو ذکر دا حدیث نه قبلو ما فیقال له نو دته ویل کیږي فإن كانت العلة كتبي علة في تضعيفك فضعيف قول استا الخبر حديث لرا وترك كو پر فضل استا الاحتجاج دلیل نیول به پر حدیث باندې امکان الارسال امکان د ارسال فيه پر خبر کې لازمک لازمی کتابانه الله تثبت اسنادا معنعنا چتونه من اسناد معنعنا بیا حدیث معنعن د سر مننا په یو شرط به معنی چې ثبوت د سما د اول نراواخلا تر چا پورې تر اخره پورې د راویانو په مابین کې ثبوت د سما دا ثابت شي او یقیني شي کله اول نه اخره پورې ثبوت د سما نیو راغله نو باید در چې د حدیث ته ونه معنی د احادیث ټول موقوف کی او دی باندې اچا قول نه کړي چې دلته د راویان چې راغلي اول نه تر اخره پورې ټولو کې ثبوت د سما او ثبوت د لقاء باندې بتقول دا کې تابع لازمیږي الله تثبت چې ثابت نه کې ونه منی حدیث معنعنا حتا طرفه السماع چې تو ویني پدې کې سماع من اولی الی اخره دا اول نه تر اخره پورې وذالک
او دا ثبوت او دا لزوم پتا باندې ان الحديث الوارد وګورا هغه حدیث چې رسیدلی دی علینا مونتا باسناد هشام ابن عروه حدیث مونږ تراغله دی مثلا فاسناد هشام ابن عروه هشام روایت کی عن ابي د خپل پلان چې عروه دی عن عائشه تا روایت کی د حضرت عائشه رضی الله عنها د دین روایت دا کوي دا اوس وګوره دا حدیث هشام روایت کی د عروه نه عروه روایت کی د حضرت عائشه نه فبيقيننا دا فصیحه دا اذا كان الامر كذلك کله چې امر دارنګ شو نو فنعلم علما متلبسا بيقين منګه پیګو په داسې علم باندې چې زمونږ علم متلبس بالیقین دی موږ ته پته ده چې ان هشام قسم عاد اوریدل من ابيه د پلارنا ذکر سما د پلارنا یقینی ده وان اباه او پلار د هشام چې هغه عروه ده قسم دی اوریدل د حضرت عائشه رضی الله عنها ذکر حضرت عائشه د عروه خالده او سماع د خالینم یقینی ده کما نعلم لك من تفتدا ان عائشه قد سمعت دی اوریدلی من النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا ځکه اوریدل د خاونم دا یقیني دي اوس وګورا دلته خو سما ثابت ده خو وقد يجوز فتاقي سر روا ده اذا لم يقل کله چې ونوي هشام فی روایتن په یو روایت کې يرويها چې دا روایت هشام نقل کوي عن ابي د پلارنا سمعتو ونوي یا اخبرني ونوي ودا خوشتا چې سما د هشام د پلارنا ثابت ده او هشام د پلار عروه د حضرت عائشہ نه ثابت ده دا یقیني خبره ده سما ثابت ده وز د هشام په یو روایت کې سمعتو نو چې ما د پلار نه خبره اوریدلې هشام په یو روایت کې هغه اخبرني نه وي دا نه وي چې سمعتو یا اخبرني نو دا نه دی ویلي نو روا ده اذا لم يقل کله چې نو هشام په یو روایت کې يرويها چې د دې روایت کې د پلار نه سمعتو اخبرني نو یا جائز ده ان يكون بينه چې ویلي په مابین د هشام کې و بین ابيه فما بین پلار کې فتل کر روایت په دغه روایت کې انسان اخر بل انسان دی اخبره خبر دی ورکړی دا انسان بها په دې روایت باندې عن ابيه د چانه د پلارنا اخبره خبر ورکړی وی دا انسان اخر بها په دې روایت باندې عن ابيه د پلارنا ولم يسمعها او ني اوردل دا روایت هوا د انسان اخر من ابيه د چانه د پلارنا هغه د سره اوردل نوی ولی ځکه کې دی شي هشام دا ورکړی چې دلته دی واسطه وی واسطه ذکر کړی نیوی حدیث مرسل ذکر کړی او چې چانه اوریدل د مسند نو مسند ذکر کینا مرسل ذکر کړي حدیث دی مرسل مسند دی مرسل ذکر کړي ځکه دا وی ولم يسمعها دا روایت هو د انسان من نبی د پلارنا لما احب هر کله چې هشام محبوب غني ان يرويها چې دا روایت نقل کی مرسلن مرسل خپل ځان او پلار په مابین کې واسطه کټ کی او حدیث مرسل ذکر کی دا خوخی ولا يسندها او منسوب ان ولا يسندها الى من او منسوب کینا الى من اغچاتا سمعها چې اوریدلی وی من هلدینا یعنی منسوبی واسطه تنکی چې هشام چانه اوریدلې ده نی منسوب کی الامن اغچاته سمعها چې اوریدلې دا روایت منه د اغینا چې دا دال شي په سما باندې نو دا کار نه کوي اوس امکان لري چې دلته د هشام او د عروه د دې په مابین کې دلته واسطه وی او هشام دا محبوب غني چې ځان او پلار مابین کې واسطه کاټ کړی دا واسطه شته ده هغه واسطه ذکر کړی نه ده دغه دا خو چې د حدیث مرسل ذکر کوما او مسند ذکر کوما نه چې چانه اوریدلې وی نو هغه ته نسبت نه کوي نو امام مسلم وی ولما وکما يمكنو لك سمغه چې ممکن دی ذالک دا په هشام عن ابيه كيف هو ايضا ممکن دا ممکن دی فی ابيه عن عائشه چې دلته واسطه کړ شي وی عروه او د حضرت عائشہ په مابین کې واسطه شته ده خو لیکن دی واسطه کاټ کړي دا
واسطه ذکر کینا حدیث مرسل ذکر کئ نو عروه روایت کی دارک د حضرت عائشہ او دلته واسطه ذکر دا وکذالک امدارنگ کل اسناد ہر سند له حدیث نے حدیث پارا لیس فیه چنی وی پدی کے ذکر سماع دی بعض د بعضنا و ان کان اگر کبھی دا سند قد عرف فی جدیش فی الجملہ دا خبر ان کل واحد منهم چہر واحد دی روایتنا قد سمع دی اوردل دی من صاحبه د خپل صاحب مرویان ہونا دین اوردل وی سماعا کثیرا اوردل وی ډیر احادیث اوردل دی نو دراوی د مرویان ہونا فجائز جائز دین کل واحد منهم ہر واحد دراوی مرویان ہونا ان ينزل فی بعض روایتی دار احکتشی فبعض روایتوں کی دخل شیخ ددی په مابین کې واسطه کټ کی نزول کی او د احکت راکته کی بچا کے پر روایت کی احکت راضی نو فیسمع من غیره عنه بعض احادیثه فیسمع نو دا احکت راضی او دارک کتر روانوی او کتر ازی نو داراوی فیسمع ووری من غیره د چانا بغیر د چانا د صاحبنا مرویان ہونا عنه او د صاحبنا بعد احادیثه بعد احادیث زدی مروی عنه چې چانا روایت کړه دے ثم يرسله اغه بعد ارسال کوي عنه د مرویان ہونا واسطه پکې کټ کی او واسطه ذکر کینا واسطه دا پکې کټ کی او واسطه چې دین واغه ذکر کینا چې دا واسطه ذکر کی نو دا فیسمع من غیره نو دا فیسمع من غیره عنه نو دا فیسمع من غیره عنه نو دلته د عنه دا ظرف مستقر دی مطلب دا شو چې دا راوی د خپل استاد نا غیر بل چانه احادیث ووري راوی د خپل استاد نا غیر بل چانه حدیث ووري او داسې حال کې چې دا غیر بعض احادیث د دې استاد نه روین کوونکې وي چې هغه د دې استاد نه روایت دا نقل کړي نو به تقدیر د عبارت داسې کېږي فیسمع الراوی من غیر صاحبه ووري راوی بغیر د چانه د مرویان ہونا چې چانه روایت نقل کړي هغه نه غیر بل چانه ووري راویان عن صاحبه بعض احادیث صاحبی دا روایت کی د مرویان ہونا بعض احادیث د چا د صاحب او یا دامن نو دا فاعل د یسمعو د پاره دی دامن موصوله دی یا موصوفه دی دا غیر دا ول رسیله یا صفت دی او دا متعلق د چا پر فعل مذکور پوری دا بعض احادیثی دا ول مفعول به ده مطلب دا دی چې دا ووري چې دا راوی دا ووري د خپل شیخ نا سوا بل شخص نا د خپل شیخ احادیث چې دین هغه ووري د بل چانه ووري نو د خپل شیخ احادیث هغه تینه سکی هغه ووري فیسمع من غیره عنه بعض احادیثه ثم يرسله عنه بے ارسال کی واسطه کټ کی عنه الذين احيانا کلا واسطه هغه کټ ولا يسمي او نمنا اخدي من اغسو سمع منه چې د دین اوریدلوي وينشتو او دا خوشالوي احيانا کلا فيسمي الرجل فيسمي الذي ندان وهل دا اغه کس حمل عنه الحديث چې هغه پورته کړی دا غي نه حدیث ويترك الارسال او پریدي چاله ارسال لرا نو کله دا داسي وي هغه طبيعت برابر وي نشاط وکي بعد اوقاتو کې طبيعت سپک وي او خوشاله وي چې طبيعت سپک وي خوشاله وي نو حدیث هغه مسند ذکر کوي او کله طبيعت برابر نه وي نو حدیثو کې ارسال کوي بلکې حدیث هغه مرسل ذکر کوي حدیث هغه مرسل سکی هغه ذکر کوي وما قلنا من هذا تبس اللهم صل على